رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خیره صحابه کرامو ته وفرمایل چې تاسو ته پته ده چې د ټولو نه غریب انسان کم یو دی. صحابه کرامو فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم یو انسان سره مال نه وي، کوم یو انسان سره جایداد نه وي، دغه کس د ټولو نه غریب دی. نبی علیه الصلوة والسلام فرمایل چې نه، غریب انسان دغه نه دی، بلکې غریب سړی هغه کس دی چې د قیامت په ورځ باندې به د الله رب العزت په دربار کې پیش کړلی شي. د به ډېر زیات منځونه کړي وي، حجونه به هم کړي وي، روژې به هم نیولي وي، صدقات به هم کړی وي، خو د الله تعالی په دربار کې چې کله پیش کړلی شي او د دو نیکۍ چې دا به ډېرې زیاتې وي، خو یو کس به راشي هغه به وایي چې ما د کنځلي کړي، نو هغه دا نیکونه به هغې له ورکړلی شي. دغه شان به بل کس راشي چې زما پې حق دی، تر دې چې حقونه والا به پاتې وي، د ده نیکۍ چې دا به ختم شي. نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کله د ده نیکۍ ختم شي او حقونه والا باقي وي، نو بیا به الله رب العزت وایي چې ده ته دا کمو کسانو چې حقونه باقي دي، د دې کسانو د ګناهونه چې دا په دې انسان باندې ور واچوئ، نو د هغه خلکو ګناهونو په بدولت باندې به دا انسان چې دا الله رب العزت جهنم ته ور واچوي. په دې وجه باندې د پردی حق چې دې ته نن سبا موږ او تاسو ډېر زیات خوشحالېږو، دا موږ ته ډېر سخت ښکاري، نو چې دا هم پکې لا وي. په دې وجه باندې د حقوق العباد چې دی ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. لکه یو سړی مونځ نه کوي، دغه شان زکات نه ورکوي، دا خو د حقوق الله دی، د الله تعالی حق دی، او الله رب العزت چې وغواړي انسان ته معافي کولی شي. او حقوق العباد چې دي د خلکو حقونه، دا الله رب العزت چاته نه معاف کړي تر څو چې هغه انسان نه یې معاف کړی. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په چې کله جنازه کوله، نو تپوس به یې کولو چې د کس باندې قرض شته که نه، چې کوم یو کس باندې به قرض و، نو نبي علیه صلات وسلام به د هغې جنازه نه کوله. نو موږ او تاسو له پکار دي چې موږ د خلکو د حقونو نه ځان وساتو، او که د چا را باندې حق وي نو د مرګ نه مخکې د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي. نو په زندګۍ کې چې موږ او تاسو د پردي حقونه چې دی دا ورکړو، د هغوی نه معافي وغواړو.